اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو چونکې جړۍ د 2022 کال دی لولنۍ میاشت ده، څرنګه چې په ټول وطن کې د بارانونو سلسله سټارټ ده، دغه شان موږ دلته د علاقې ته راغلي. په دې علاقه کې زه په تاسو باندې د منظر وینم. دلته یو ورور دی د هغه چې د ګردو بیمار هم دی او ډېر زیات فریاد یې وکړو چې کمره مې هم بېګا راولېدلې ده. دغه عابد به تاسو د کچن د صورتحال هم د دوی د ملګرو ته وښیئ، د کچن د حالات هم ویني. او دلته عابد به تاسو لږ راشئ، دلته دا منظر چې باران پورته لږ ورېږي او لاندې ډېر ورېږي. د دغه ورور سره به هم خبرې کوو. ورور جانه ته راشه لږ دې خوا، زما دې خواله راشه. ته به څه ویل غواړې؟ ستا نوم څه دی؟ زما نوم اعظم خان. اعظم خانه څه تکلیف دی تا ته؟ یاره موږ ته خو جي دغه تکلیف دی چې خپل کور هم نشته دی، اورې دغه شانې در په در باندې ګرځو اورې، او د ګردې بیمار یم په خپله. دا 8 بچي مې دي او نوره څه وسیله هم نشته دی اورې، او ډېر سخت تکلیف دی. کور را باندې دغه شانې راولوېده، دا هر څه راله چې دی نو کوټه دې راولوېده نو څه نقصان دې پکې وشو؟ نقصان خو مې پکې ډېر وشو، چرګان پکې مړه شو او یو پکې څاروی مړ شو، او دغه دا بس داسې حالات هم ډېر خراب دی. ځان له بس تکلیف یې راته بیمار یم. بیمار یې ته خو به دیاړي هم نشې کولی؟ نشم کولی. نو دې بچو له د رزق د خېټې څه بس دې دکانداران نه په قرض راوړو، تقریبا 40-50 روپۍ را باندې قرض واوښتو. هغه دکاندارانو را باندې سودا هم بنده کړه. ښه عابد جانه ته دا منظر لږ دی کسانو ته وړاندې کړه. ښه دوی وایي عابد جان صاحب چې کوټه راولوېده، په کوټه کې یو څاروی هم مړ شو. څو چرګان پکې مړه دي؟ 15 چرګان پکې مړه. 15 چرګان ساتله. دغه چرګانو ته به کاته وه، هنډې به اچېلې وه، هغه به د خرڅولې هغه ګزاره خو به کېده. دا دې بچي دي؟ جي دا مې بچي. تاسو راشئ زویا دې خوا، دې خوا راشئ زویا، دې خوا راشاست. په خیر زویا، ستاسې نوم دی؟ ای خدیجه ده. او ستاسې نوم دی؟ سیدرا بیبي ته راشه کنه. دا سیدرا بیبي ده. دا کاشف خان دی. سیدرا بیبي تا خو بوټان دله نه دي اخیستي بابا؟ نه اخلي دله؟ او مسلمانانو ورونو دا وینئ، دا د غربت د رنګ ورک شي چې نه جوراب شته نه بوټان شته په دې یخنۍ کې. خو داسې ده چې ګیله به ځکه نه کوو چې د غریب سړي یخني نه کېږي. که ډېر هم یخني وي د غریب سړي یخني نه کېږي. او څه به وو، خو به هر حال دا وینئ که نه، دا خدیجه بیبي تاسو وینئ چې یخني نه کېږي، نه یې بلو شته نه یې بنین شته، او خاندي، خوشحاله ده، په دې خپله غریبۍ کې خوشحاله ده. خو مسلمانانو ورونو تاسو ته وایم چې داسې بېوسه خلک چې کوم چې بابا یې د ګردو بیمار د دیاړۍ قابل نه یو، بابا جان یې دیاړي نشي کولی، وایي چې دوکاندارانو په موږ باندې قرضه ده، دوکاندارانو نه قرضې راخلم او الله شته. د بده مرغه په دې جړۍ کې کوټه راولوېده، 15 پکې چرګان مړه شو، یو پکې څاروی مړ شو. به هر حال اعظم خان خو به خفه ډېر زیات دي. خو زه تاسو ټولو مسلمانانو ته درخواست کوم چې تاسو کم از کم په خپل چم ګاونډ کې خپل چارپیچل کې چې څومره ستاسو بېوسه لاچاره یتیمانان خلک دي، د هغې مرسته کوئ، د هغې پوښتنه کوئ، ځکه چې دا زندګي چې کومه ده دا ډېر مختصر زندګي ده، بله ابدي زندګي را روانه ده. په هغه ابدي زندګۍ کې بیا زموږ نه د دې خبرو تپوس کېږي چې دا د ګل په شان ماشومانو دې ته تاسو وګورئ، د دې تاسو څه خیال ساتلی او یا نه مو ساتلی. بل زموږ دا خدیجه بیبي ده، خدیجه بیبي خوشحاله ده، خاندي ښه ایسته هغه. به هر حال مسلمانانو ورونو د اعظم خان اواز که څوک اوري، اعظم خان د ګردو بیمار دی، علاج هم غواړي، 7 بچي دي، هغه خېټې له نوڼۍ هم غواړي. نو که د چا څه مرسته کېږي نو مرسته ورسره وکړئ. کوټۍ هم راولېدلې ده، په هغې کې چرګان مړه دي، څاروی پکې مړ دی. دغه د ده دپاره ډېر غټ تاوان دی، ځکه چې یو سړی د چرګ ګټې ته ناست یا د څاروي د شودو خرڅ ګټې ته ناست نو دا د هغه دپاره ډېر غټ تاوان دی. بهرحال مسلمانانو ورونو موږ خو به د ماشومانو له به چې کوم د بنین یا جرابې وغیره دغه به مونږ هغه پیکیج چې کوم دی هغې کې به د دوی څه وکړو. خو تاسو ته درخواست کوم مسلمانانو ورونو، تاسو کم از کم
د اعظم خان ورور سره مرسته وکړئ. اعظم خان ورور نور به څه وی دي مسلمانانو وروڼو ته څه وی څومره قرضه ده د باندې؟ ما باندې 15,000 روپۍ ده. 15,000 روپۍ په اعظم خان باندې قرضه ده. ګوره 15,000 روپۍ. لکه اعظم خان ته 15,000 روپۍ چې کوم دی دا د یو عام سړي د سیګریټو خرچه ده. خو 15,000 روپۍ چې کوم دی اعظم خان به یې ته ډېر غټ شی ښکاري. نو مسلمانانو وروڼو که څوک ورسره مرسته کوئ نو 15,000 روپۍ پې قرضه ده. او چرګان دي د څو مړه شوي دي؟ یاره چرګان دا خپلنګي چرګانو ډېر ګران و اورې 15 چرګانو 15 چرګان د ساتلي دي. دغه د روزګار دی چې هغه ذاتي چرګان دي نو هغه تې هم مړه شوي دي. څاروی به د څو وو؟ څاروی 80,000 د 80,000 روپو د څاروی مړ دی خو د څاروي پیسې نه غواړي د خدای له طرفه وه د قرضه غواړي. بل خرچرې د میاشتې څومره ده؟ یاره خرچه خو مې ته میاشتې دغه 15,000 ده. 15,000 دا خو ته بیماره مې د ګردې او ته خو کار هم نشې کولی ډاکټر د باندې کار هم بند کړی نو څه کې؟ تقریبا دا 2 میاشتې په کټ کې ووتې چې 2 میاشتې په کټ کې ووتې نو څوک د سره څه مرسته کوي؟ چا راسه مرسته نه ده کړې څوک به وکړي؟ چا د اعظم خان سره مرسته کړې نه ده او نه ورسره وایي څوک دي چې مرسته به راسه وکړي. ډېر خلک شته په خدای مین خلک شته اعظم خانه انشاءالله ستا سره به مرسته کوي. ابجان صاحب ته مال لږه دا کیمره راکړه زه د دې د کم کور هغې طرف ته چې دی نو دغه دا د ګل په شان بچي هم تاسو د اعظم خان وینئ. دغه د ګل په شان بچی وګورئ خو د کیمره کې دا پیزار یې ځکه راولمه چې د اعظم خان د اصلیت چې کوم دی د تاسو ته ښکاره شي. دغه د کوټې هغه منظر دی او دغه منظر ټول ستاسو د وړاندې دی. به هر حال دغه چرګان اعظم خانه دا چرګان خو پکې پاتې شوي دي که نه؟ دا پکې بچ شوي دي. زه شکر دی چې دا خو بچ شوي دي. مسلمانانو وروڼو دا وګورئ دا ستاسو د وړاندې دی او دا د اعظم خان نغری دی. دا نغری به بلول غواړي. په خدای مین خلک شته انشاءالله بل به شي.